نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. او تاسو پرون د بدعت په ارتباط چې بدعت په مذمت کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه څومره احادیث را نقل شوي هغه څنګه څواورید. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت د بدعت څخه منع کړی. لکه بدعت یو ډیر شدید ګناه او د بدعت تاوان دادی چې انسان د پیغمبر علیه السلام په دین کې تربیمون کې ګرځي، او بلدا چې تحریف په دین دی، یعنی د دین کې د سنت او د بدعت بیا فرق نه کیږي. نو په دې ارتباط باندې ډیر احادیث تیر شو، لیکن دا به د خلکو په ذهن کې وي چې کوم چا د بدعت په ارتباط سره نویل دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو پر بنا باندې لوی ګناه ده او لوی گمراهی ده. چنانچه په دې ارتباط باندې پیغمبر علیه السلام فرمایي، ولید ابن مسلم د معاذ ابن جبل رضی الله عنه څخه دا حدیث را نقل کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایي، اذا حدث فی امتی البدع، چې کله زما په امت کې بدعت پیدا کړل سو، وشتم اصحابي او زما صحابه وکشنزل سول، فليظهر العالم علمه، نو عالم د خپل علم اظهار کی د دې بدعت رد وکي او د زما د صحابه او شوالی دي خلکو ته بیان کی. فمن لم يفعل ككم عالم په دې خبر او چې دا بدعت دي او نه بیانول، فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، پر دې کس دي د خدای لعنت وي، پر دې دي د ملائکه لعنت وي او د ټول خلکو لعنت وي. دا حدیث په کتاب الشریعه کې را نقل شوی دی. نو د دې څخه دا معلومه شول چې علما دا وظیفه لري چې هغه به د بدعت رد کړي. چنانچه دغه حدیث په شرح کې عبد الله ابن حسن وایي، فقلت لولید ابن مسلم ما اظهار العلم، وای ما ولید ابن مسلم ته وویل چې دغه اظهار د علم نو څه معنی؟ قال اظهار سنت، وای دا و فرمایل چې اظهار د سنت دی، یعنی دا سنت کې په خلکو کې ښکارا کی. څومره چې بدعت منع دی دومره د بدعتي سړي څخه هم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د خپل امت د حفاظت کوشش کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بدعت بد ګڼلې دي، بدعتي انسان هم بد ګڼلې دي. حتی د بدعتي انسان په ارتباط پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر شدید الفاظ استعمالي. ابن وضح او غیره د عائشه رضی الله عنها څخه دا حدیث را نقل کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي فرمایل، من آتا صاحب بدعت، که یو څوک بدعتي کس تراغلی، لیوقره چې د دې بدعتي عزت وکي، فقد اعان علی هدم الاسلام، نو یقینا دې کس د دې بدعتي سره د اسلام پر نړولو باندې کومک وکي. دې کس د اسلام پر نړولو د دې بدعتي سره یو ځای دا سره کومک وکي. دا حدیث هم په کتاب شریعت کې را نقل کړی. نو اوس د بدعتي سړي احترام کول، هغه ته تحفیر کول، عزت یې کول او د هغه د طرفه دلایل ویل، دا د اسلام پر نړولو د هغه سره کومک دی. مسلمان باید د دې شي څخه کلک ځان وساتي. او بدعتي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نظر انتهایی بدترین انسان. عن الحسن ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، حضرت حسن یعنی حسن بصری رحمه الله مرسلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا حدیث را نقل، ان احببت ان لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثا برائك. وای پیغمبر علیه السلام و فرمایل، کستا دا خوشوي چې پر پولیسیرات باندې د سترګو د رب په اندازه و نه درېږي، حتی تدخل الجنه، ترڅو سده جنت ته داخل شي. فلا تحدث في دين الله حدثا برائك، په خپل عقل او په خپل فکر باندې
د خدای په دین کې احداث او بدعت مکه. د ځان شان په خپل رائے مو پیدا کړ چې بس تا رائے او ستا عقل یو شی شدر ته وشي بس ته شبول داسې بنکه. نو دا هغه احادیث و چې په دې ارتباط د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه نقل شوی. ما تاسو ته څو دانې نقل احادیث په دې ارتباط بیخي ډیر. اوس به هغه صحابه کرام او هغه تابعین او اقوال په دې ارتباط را نقل چې هغه د بدعت په ارتباط څومره سختی کړي. احادیث په دې ارتباط باندې د صحابه کرام او اقوال بیخي ډیر. ما فقط یو څو دانې جنې انتخاب کړی دي هغه درته وایم. د حضرت حذیفه رضی الله عنه، حذیفه ابن یمان چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رازدار صحابي دي او په صحابه کرامو کې خورا لوړه مرتبه لري. د دې څخه روایت دی اخوف ما اخاف علی الناس اثنان. تر ټولو زیات بیرون کې شان چې ز پر خلقو پر بیریږم چې خلق به په هغه باندې اختصي. هغه دوه شی دي: ايؤثروا ما يرون على ما يعملون. یو دا چې دوی به ترجیح ورکړي هغه څه ته چې دوی ویني پر هغه څه چې عمل کوي. یعنی په خلق وړي خبرې کوي عمل به لږوي. وَيُضِلُّ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. او بل دا چې دوی به گمراهان شي او خبر به هم نه. قال سفیان وای وهو صاحب البدعه. دا سړی چې گمراهي په ځان خبر نه وي دا صاحب بدعت دی. مطلب دا دی چې بدعتي سړی ګناه کوي خدای ګناه نه بول ځکه نو دای خبر هم نه دی چې زه په ګناه اخته یم. دوم روایت د حضرت حذیفه رضی الله عنه څخه را نقل شوی دی وایي چې انه اخذ حجرين فوزع احدهما على الاخر ثم قال لاصحابه. وای دوی ډبرې راواخته یو ډبره د ابوی ډبرې پر سر باندې کښېښودل او بیا یې د خپل شاګردانو ته وویل هل ترون ما بین هذین الحجرین من نور. آیا تاسو د دې دوه ډبرو تر مابین کوم رڼا ویني نور ویني؟ قالوا یا ابا عبد الله. نو هغه ورته ویل چې اے ابو عبد الله ما نرى بینهما من النور الا قلیل. مشکو د دې دوه ډبرو تر مابین رڼا نه وینو مګر معمولی رڼا چې دوی ډبرې سره مشتي داسې معمولی رڼا وینو. وای قال دا و فرمایل والذي نفسي بيده. زما دې په هغه ذات قسم وی چې ما روح دا هغه په قبضه کې دي. لتظهرن البدع. خامخاب بدعتنا راشکارس حتى لا يرى من الحق الا قدر ما بين هذين الحجرين من النور. تر داسې اندازې چې حق به دومره اندازه لږ پکې معلومیږي لکه د دې دوه ډبرو تر مابین چې دا رڼا دونه بدعات به دومره پر ډیر سوي چې حق به دومره لږی پکې. والله لتفشؤن البدع حتى اذا ترك منها شيء قالوا تركت السنه. فالله دې می قسم وی چې تاسو به په بدعاتو کې واقع سي بدعات به وکړي. حتى اذا ترك منها شيء کچیر یو سړی د دې بدعاتو څخه یو شی پریږدي یعنی یو څوک دغه کار ونه کوي قالوا نضيب وای چې ترک سنت عمل پریږدي. یعنی دومره په خلکو کې بدعت زیات سي چې د سنت او د بدعت فرق بنه ور باندې کیږي. په بدعات باختوي کې یو چا دا بدعت پرې شو دی خلک په دې بدیب سوای چې دا سنت طریقه پرې شو. حالان کې خلک په بدعت کې واقع. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه څخه دا روایت را نقل شوی دی. ما دا حدیث حواله در نکړم. یو امام بغوی رحمه الله را نقل کړی دی په شرح السنه کې او دابل ابن مبارک رحمه الله را نقل کړي او بیا خداغه ورسته حدیث چې ما تاسو ته وایي دا حدیث بیا حاکم را نقل کړی دی په مستدرک کې. دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه څخه حدیث نه نقل شوی دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه خو تاسو پیژنئ څومره لوی صحابي دی. دی وایي انه قال اتبعوا آثارنا. تاسو زموږ تابعداري وکړئ یعنی زموږ صحابه پر نقش قدم لاړ شي ولا تبتدعوا بدعات مخبروا فقد كفيتم مستاسو کفایت کړی. مطلب دا کده خیر هر طریقه او مش سبقت پورته کړی دي د تاسو موږ هغه ته مخکیتوب کړی. کده خیر او کار موږ نو کړی تاسو په خبر سواز
نو دا ښکاره خبره ده چې دا د خیر کار دی. ځکه که خیر وای ستاسو څخه مخکې موږ دا کار کاوه. دا علما وایي دا په د بدعت یوه بدي دا ده که بدعت خیر وای صحابه ولې نه کاوه. نو وایي لا تبتدعوا بدعات مه خپروئ فقد کفیتم موږ تاسو کفایت کړي. بل حدیث د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قول دی وخرج عنه ابن وهب ايضا ابن وهب چې د شاګرد دی دا حدیث یې را نقل کړي چې دا اقوال د صحابه ته مرسل احادیث وایي یا اثر ورته وایي چې دا آثار. علیکم بالعلم قبل ان يقبضه تاسو علم زده کړئ د دې نه مخکې چې علم ختم شي. وقبضه بذهاب اهله او علم هغه وخت قبض کیږي چې اهل یې ولاړ شي. علیکم بالعلم علم زده کړئ فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده. ځکه په تاسو کې یو څوک په دې نه دی خبر علم نه لري چې کله به د یو شي ته محتاج شي. وستجدون اقواما جردي چې تاسو به ځینې قومونه پیدا یزعمون دوی و ګمان کوي چې انهم يدعون الى کتاب الله چې دوی خلق د خدای کتاب ته رابولي. وقد نبذوه وراء ظهورهم حال دا چې دوی د خدای کتاب شاته غورځول یعنی د خدای په کتاب هیڅ عمل نه کوي. فعليكم بالعلم علم زدکی په دین ځان پوکي و اياكم والتبدع بدعات مکو بدعات پرېږدي د بدعات ځان ساتي. دا حدیث امام الدارمی رحمه الله را نقل کړی. دا غننګ د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه څخه دا قول هم را نقل شوی چې دبا ویل ایها الناس ای خلقو لا تبتدعوا بدعات مخبروي لا تبتدعوا بدعات مخبروي ولا تنتعوا تعني بدی پرچا مواس ولا تعمقوا او ډیر بحث او مباحثه مکوي. وعليكم بالعقيق ورتاسو باندې آزاد لاره بکار د چې د پیغمبر علی السلام څخه نقل شوی. خذوا ما تعرفون هغه څه واخلي چې تاسو ته اسانه پیژني. ودعوا ما تنكرون هغه څه پرېږدي چې منکر. نو بیا ورسته د دې صدا کول را نقل شوی دی القصد فی السنه خیر من الاجتهاد فی البدع. دا ښکارا سنت کول دا میانه روي په سنت او اعمالو کې کول دا بهتره ده تر مهنت په بدعت کې. سړی په بدعاتو کې اسی به ځان ستړي کوي تر دې دا خیر ده چې انسان د بدعاتو څخه ځان وساتي. نو دا ځینې اقوال حضرت ابن وضاح دا حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه څخه چې ډیر عظیم صحابي دي تاسو یې نوم پیژنئ. عبد الله ابن عباس چې مفسر القرآن دی هغه څخه دا قول را نقل کړی ما یأتی علی الناس من عام پر خلقو به یو کال را نشي الا احدثوا فيه بدعه مگر دوی به په هغه کې خامخا یو بدعت پیدا کوي. یعنی هر کال به خلک یو نوې بدعت پیدا کوي. واماتوا سنه او یو سنت به وجني حتى تحيا البدع وتموت السنن تر داس اندازې چې په خلکو کې به بدعات ژوندۍ سي او سنت به پکښ مړ سي. دا حدیث امام حیثمی رحمه الله په مجمع کې او طبرانی په کبیر کې را نقل کړي. دا قول د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه. دا حسن بصری رحمه الله قول را نقل کړي وای صاحب البدعه لا يزداد اجتهادا صياما وصلاه الا ازداد من الله بعدا. وای صاحب د بدعت چې دی نه په رجوع کې زیادت راځي نه په مانځي کې زیادت راځي نه په مهنت کې زیادت راځي. بس په ټول لوی زیادت اداري چې د خدای لري کیږي. یعنی دای چې هر د بدعت عمل کوي په دې دای د خدای څخه لري کیږي نږدې کیږي نه. او حضرت ادریس الخولانی رحمت الله علیه چې دا د ډیرو لوی محدثینو څخه دی د امام بخاری او امام مسلم رحمه الله په کتابو کې احادیث را نقل شوی دي. جدد سند دی وایي لئن ارى فی المسجد نارا چې زه په یو مسجد کې ووینم چې اور پکښ لګېدلی لا استطيع اطفاءها او زه د وجلو طاقت نه لرم دا مسجد اور اخستی احب الی زما دا کار ډیر خوښ دی تر دې ان ارى فيه بدعه چې زه په دې مسجد کې بدعت ووینم لا استطيع تغييرها او زه د تغییر او د لری کولو طاقت نه. یعنی د دې مسجد په اور سوځل ما ته خوند راکوي تر دې چې یو څوک دی په مسجد کې بدعت.
بدعت څومره خطرناکه مسله ده. تاسو د دې عظیم صحابه او د دوه خلکو اقوال واو. حسن رحمت الله علیه فرمای لا تجالس صاحب بدعت، د بدعتي سړي سره مکشه، فانه يمرض قلبك، هغه د زړه در مریضي. د بدعتي کسر ناس تمک. دا قول امام بیهقی رحمه الله په شعب الايمان کې را نقل کړي. هشام ابن حسان رحمه الله وايي لا يقبل الله من صاحب بدعه صياما، الله تعالی د بدعتي سړي روزه نه قبلي، ولا صلاه ولا حج ولا جهاد ولا عمره. الله تعالی د بدعتي سړي نه روزه قبلي، نه منځ قبلي، نه حج قبلي، نه جهاد او نه عمره، ولا صدقه ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا. نه الله خیرات قبلی، نه د غلام آزادی دل قبلی، نه فرض منځ قبلی، نه نفل. دا قول د هشام ابن حسان رحمت الله علیه چې د لوی تابعین څخه دی، دا هغه درانه نقل کړ. یحیی ابن ابي کثیر رحمه الله وايي اذا لقيت صاحب بدعه في طريق، کله کله په یو لار کې د بدعتي سړي سره ملاقات وسو، فخذ في طريق اخر، پر بل لار جنزه د بدعتي سړي سره په لار کې راځان برابر. دا قول امام بیهقی رحمه الله را نقل کړي. دا د تابعین او صحابه کرام اقوال و چې د بدعتیانو په ارتباط کې ویلي. نو بدعتیان خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث داغه لپاره بس کفایت کاوه، د قران آیاتونو کفایت کاوه، د صحابه کرام او تابعین دغه اقوال کفایت کاوه. خدای دې د پاره چې خلکو ته دا ښکار شي چې دا تصوف او طریقت دا د بدعاتو څخه پاک ده. دا چې بعضی کسانو ځانونه په تصوف معرفي کړی وي او د تصوف خلک نه او د تصوف علماء ته بدعتيان وایي، هغه صحیح نه ده. نو باقاعده دلته مستقل یو فصل ایجدي چې بعضی بزرګانو چې د تصوف صحیح علم درلود دي، صحیح اهل تقوا، هغوی هم داسې د بدعات ځان ساتي. یعنی په خپل نفس د طریقت په لار کې بدعات نشته. دا چې ځینو خلکو په دې کې ایجاد کړی دي دا د هغوی غلطي ده. نو زه یو درې قوله یا څلور قوله د دغو را نقل کوم د دې بزرګانو چې د تصوف لوی علما دي چې د بدعات یې څونه بد وړي. فضیل ابن عیاض رحمه الله د ډېرو لوړو متصوفینو څخه دا زموږ د تصوف او د طریقت کومه طریقه ده د دې آخري کړي فضیل ابن عیاض دا د ډېرو لوی شیخانو څخه د امام ابو حنیفه رحمه الله د زمانه سړی دی. وايي من جلس مع صاحب بدعه لم يعط الحكمه، کوم څوک چې د بدعتي سړي سره کښېنستی هیڅ کله هغه ته علم نه ورکوي، حکمت او پوهه او دانایی الله نه ورکوي، ملا به عقل په ایچ بل کوي. دا د قول ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه د تصوف ډیر لوی بزرګ دی. نو مې تاسو اورېدلی هغه وایي چې ان الله یقول فی کتابه ادعونی استجب لكم، چې الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي چې تاسو ما را او بولی زستاسو دعاګانې قبلوم. ونحن ندعوه مزدهر فلا يستجيب لنا، وای عجیب ده چې موږ د ډیرې زمانه څخه الله تعالی ته دعاوې کوو خو الله تعالی موږ دعا ظاهرا نه کوي. نو وایده دا وایل چې ماتت قلوبکم فی 10 اشیاء، ستاسو زړونه د لسو شیانو په وجه مړي دي. اولها عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، اول دا دی چې تاسو خدای پیژندلی دي خو حق نه ادا کوئ. وثانی قرأتم کتاب الله ولم تعملوا به، او دوم دا د خدای کتاب وایس عمل نه کوئ. والثالث ادعیتم حب رسول الله صلی الله علیه وسلم وترکتم سنته، دریم دا چې تاسو د پیغمبر علی السلام د محبت دعوه کوئ لیکن سنت مو پرې ایښي. والرابع سلرم ادعیتم عداوه الشیطان ووافقتموه، تاسو د شیطان د دشمنی دعوه کړې لیکن موافقت سره کوئ، دوستی کوئ. والخامس پنځم قلتم نحب الجنه وما تعملون لها، او دا وایاست زموږ جنت خوښ دی لیکن دا هغه د لپاره مهنت نه کوي، عمل نه کوي. نو دی کې هم د پیغمبر علی السلام د سنت د اتباع یادونه کړي. دا ابو یزید بوستانی رحمت الله علیه نوم خو تاسو اوریدلی دام د تصوف خورا بزرګ انسان
دا بسطامي دی، بسطام یو علاقه دی وایي چې عملت فی المجاهدة 30 سنه، وای ما 10 کاله مجاهده وکړه، یعنی 10 کاله مسلسل می زهد او تقوا او خاری وکړه. دا تقوا او خاری وکړه، فما وجدت شيئا اشد من العلم، وای ما پیدا نه کی هیڅ شی اشد زیات ضروری من العلم تر علم تر هر شی ضروری. بلا مبالغه استاسو دا ترجمه ته د یو ساعت دراتلو د پاره چې استاسو د پاره دا څومره مهم دی. یعنی دا ان شاء الله اتفاقی د چې تاسو ګرد ورځ په نفلونو باندې تیر کړئ، ټول ورځ په ذکر او اذکار تیر کړئ، دومره ثواب او دومره فائدہ تاسو ته نشته لکه په دې ترجمه کې. د دې مطلب دا نه دی دا زه ترجمه درته کوم، مطلب می دا دی چې علم دا ډیر مهم دی او ډیر مفید دی. نو بیا دی وایي فما وجدت شيئا اشد من العلم ومتابعته، ما هیڅ شی تر علم شدید د ضرورت او د هغه تر متابعت نه دی پیدا کړ. وای ولولا اختلاف العلماء لشقيت، کله علماء اختلاف نه وای زبر گمراه شوی. دا د علماء وارونه چې پرمایه کوي غلطي نه راګرځي. کدا د علماء اختلاف نه وای نو ما به ډیر کارونه ځان ایجاد کړی وای، خدا علماء نه راغلي نو زبر گمراه شوی. و اختلاف العلماء رحمه، دا علماء اختلاف رحمت، الا فی تجرید التوحید، مگر نه د توحید په ارتباط، ځکه د توحید مسله یقیني ده. عیسویانو ته اشاره. نو وس دی فرمای و متابعه العلم هي متابعه السنه، د علم په مقتضا چلیدل، د علم متابعت کول دا د سنت متابعت، چې د علم متابعت لا غیرها، د غیر متابعت مکه. نو د شاګرد د څه کول را نقل کی چې انه قال كن بنا ننظر الى هذا الرجل قد شهر نفسه بالولايه. و یو وخت کې دا یزید بوستامي رحمه الله و خپل شاګردانو کې یو چاته ویل چې راځه دلته یو څوک دی خپل ځان په ولایت مشهور کړي، وکانه رجلا مقصودا مشهورا بالزهد، وای دا سړی د خلکو مقصود و مرجع و خلق ورتلله، لاسونو پښې ورمچولې، او دا سړی مشهور و په زهد او په تقوا باندې، چې دا دومره متقی کس دی. قال الراوی، دا شاګرد وایي، دا راوی وایي په مزینا موږ د یزید بوستامي رحمه الله سره روان شو. نو هغه بزرګ ته ورغ، فلما خرج وای کله چې دا بزرګ راووتی من بیته د خپل کوره، ودخل المسجد، مسجد ته داخل، ارما ببساقه اتجاه القبله، نو ناوړي د قبله طرف ته ټکړه، ناوړي د قبله طرف ته ټکړه. فانصرف ابو زید رحمه الله و جن راو ګرځي، ولم يسلم عليه السلام مرتونوا، وقال ويل هذا غير مأمون على ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دا د پیغمبر علی السلام د طریقې حفاظت نکي. وكيف يكون مأمونا على ما يدعيه، نو څنګه به د هغه شي حفاظت وکړي چې دای خلک ورترابول، چې دای پر دې باندې مأمون نه دي، ځان په امن کړی نه. ورستوای وای هذا اصل اصله ابو يزيد رحمه الله للقوم، وای دا یو قانون و ابو يزيد رحمه الله قوم تکشیر شو دی چې د دین په کار کې د سنت اتباع دومره مهمه ده. وای وهو ان الولايه لا تحصل لتارك سنت، هغه د دې چې تارک سنت انسان لره هیڅ کله ولایت نشي حاصله. او مخکې دا درته تیر رسول چې سنت یوازې په علم سره پیژندل شي، نو معلومه شول چې بیل علم هیڅ څوک ولي کېدلای نشي، په ټول عصر کې نشي ولي کېدای. نو لا تحصل لتارك سنت، ولایت تارک د سنت لره نه حاصلېږي. وای ان کان ذلك جهلا منه، وای که سړی په غلطي باندې دا خطا وکي، یعنی په سهو وکي چې د فکر نو د قبله طرف ته ناوړي نه تسوي، لا د ولایت درجه ته نشي رسیدای. فما ظنك به اذا كان عاملا بالبدعه كفاحه، نو په هغه چا باندې بیا څه ګمان دي چې بدعت په ښکارا باندې کوي او جرأت باندې او قصدن کوي، چې یو چا په غلطي باندې دا کار کړی دی د ولایت درجه نشي حاصلولای. نو هغه څوک چې قصدن او عمدن په بدعت اخته او بیا دلایل در باندې وای، هغه به څنګه حاصل؟ هیڅ امکان نه لري. بیا دی وای ما د الله تعالی څخه دا سوال کاوه چې الله تعالی زما د فرق او د شذو د فتنې څخه وساتي، یعنی ما کې داسې یو صورت پیدا کی چې خورق ته می وزره توجه ونس،
او د شذو طرف ته می یو ذره توجه ونسی اند پردی شذي طرف ته می بد نظری ونسی وقال هممت وما قصد وکي ان اسال الله چې د الله تعالی څخه سوال وکم اي يكفيني مؤونه الاكل ومؤونه النساء چې دغه فتنې څخه مزما حفاظت وکي چې بس اي الله ما داسې جوړ کړ چې نه می شذي ته توجه او پردی شذي ته او نه می خورک ثم قلت واي بیا می اویل كيف يجوز ان اسال الله هذا دا په څنګه روایي چې زه د دې سوال د الله تعالی څخه وکړم ولم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم حال دا چې پیغمبر علی السلام دا سوال نه وکړ څومره احتیاط دي چې پیغمبر علی السلام دا سوال نه وکړي کنه په دې سوال خو منع نه و لیکن د دومره زیات اتباع کول چې پیغمبر علی السلام سره د نبوت دا سوال نه کاوه نو زه ولیکو وای دا سوال مې نه وکړ لیکن ثم ان الله سبحانه بیا الله سبحانه وتعالى کفانی مؤونه النساء الله تعالی وای بس ما کفایت وکړي د دې شذو د تکلیف څخه حتى لا ابالي ان استقبلتني امراه ام حائض وای اوس ما ته یو ضرب باک نه راکی کړي وال په مخراس کې شذ په مخراس یو ضرب توجه مې نه او نو دا دغه بزرګانو اقوال او د بدعت په ارتباط او پر سنت باندې د دې د اتباع په ارتباط نو یو څوک چې د علم مطابق د قران او د حدیث مطابق د تصوف او طریقت اختیاري دا د سنت دومره کلک اتباع کوي اوس نو دا خبره پات سواله چاغه به ان شاء الله العزیز سبب بیان کو چې بدعت چې د ازموش دومره بحث موږ وکړي د دې څه معلومه سول چې بدعت د سنت سره ګډیږي د واجب او د فرض سره بدعت نه ګډیږي یوازې د سنت او بدعت سره ګډیږي نو اوس څنګه یو سړی کولای شي چې کله یو بدعت او سنت سره ګډ شي سره وی پیژني او د بدعت څخه ځان وساتي دغه پیژندلو طریقه به سبا ان شاء الله العزیز بیان صدق الله العظیم